که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ. ویلکم بیک. یو ځل بیا هرکلی محکمه لایو سټاک ضلع باجوړ انتظامیې په تعاون سره کروندګرو یا ذمهدارو ته د ښه نسل بزې او ګډې ورکړي دي. په دغه سلسله کې د شمال ریډیو نماینده ساحل تنها صاحب ضلعي انتظامیې سره خبرې شوي دي. راځئ چې دغه واورو. کتونکو نو څنګه تاسو ته معلومه ده محکمه لایو سټاک انتظامیې په تعاون سره ضلع باجوړ کروندګرو یا ذمهدارو ته د ښه نسل بزې او ګډې ورکړي او ډېره لویه د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د دې سیمې خلک یقینا د مختلفو حالاتو نه راتېر شوي دي. موږ سره د ضلع باجوړ ډېر محترم डी सी ډپټي کمشنر محمد فیاض خان شیرپاو سے موجود دی او غیر دې پروګرام مشر مېلمه و ځکه چې د پروګرام د وکوتو او د ذمهدار او سلزوي موږ لا ډېرې ګټورې خبرې وکړې چې را که چاته میلاو نه شو نو زموږ د ذمهداري چې موږ د ایجنسۍ ته د ضلع ته نورې دغه شانته څیزونه راوړو پروجیکټونه منظور کړو چې خلکو ته پیدا وشي. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چې تاسو ولې د موږ ډسټریبیوشن شروع کړ دلته د لایف سټاک حوالې سره چونکې زموږ اکانومي چې کومه دغه اګریرین اکانومي ده هغې کې د اګریکلچر او د لایف سټاک ډېر غټ کنټریبیوشن دی. نو سرکار دا کوم لس کلنیز پروګرام چې د مرجډ ایریاز دپاره دی په هغې کې د لایف سټاک ډپارټمنټ دپاره ټیک ټاک پیسې ایښي دي. د هغې دپاره ټیک ټاک پروګرامونه دي. دلته به هاسپټلز جوړېږي. د نننی فنکشن چې کوم دا تقریبا 252 کسانو کې به نن موږ ډسټریبیوشن کوو او تقریبا 100 to 200 کسان پاتې کېږي چونکې هغې ته ټوکن ایشو شوی دی. نو هغې ته راځي انشاءالله هغې له هم ډسټریبیوشن کوو موږ او په دې طریقه باندې به د خلکو چې کوم سوشل سټیټس دی هغه به موږ انشاءالله اوچتو او زموږ په خپل هم دا کوشش شي چې په کوم سیکټرز کې باجوړ مخکې تللی شي چې په هغې کې موږ دا مخکې بوځو. سر جي دا چې محکمه لایو سټاک د ډېر وخت نه په ضلع کې کار کوي او کله کله دغه تقریبات دي څومره د دې نه مطمئن او څومره باوري چې دا به دغه شانته نور هلې ځلې کوي تاسو ته به د خلکو د پیدې څیزونه به ګوته کوي. نو دې پروګرام نه تاسو ته په خپل اندازه کېږي چې موږ 252 فیملیز دا کسان نه دي د فیملیز دي په هغې کې موږ ډسټریبیوشن وکړو او راوند اباوټ 200 کې به نور هم کېږي. نو مخکې هم دوی ښه کار کړی دی خو چونکې دوی سره وسایل کمې وو اوس الحمدلله لس کنیز چې کوم پروګرام دی په هغې کې ټیک ټاک پیسې موجودې دي او د قبایلو ته چې کوم دی د سرکار ټیک ټاک مخه شوې ده. نو انشاءالله تعالی چې مخکې هم تاسو وینئ چې ډېر ګټور پروګرامونه به دلته کېږي. سر ایز ا ډي سی باجوړ چونکې خلک د مسایلو ښکار دی اوورال نور د دې نه هټ کړ نور ډېرې مسلې دي نو خلک به ته ګوري ته به اوري هغوی دپاره به څه پیغام پرېږدئ؟ پیغام دا دی چې تاسو وکته په دې خاوره باندې ډېر سخت وخت تېر شو او شپې پسې ورځ راځي. نو سخت وخت تېر شوی دی انشاءالله راته را روانه ده همداسې سکیمز داسې پروګرام د سرکار طرف نه را روان دي. صرف د حوصلې ضرورت دی. عوامو ته دا اپیل دی چې خپله حوصلې نه بایلي او انشاءالله ډیولپمنټل کارونه ډېر په تیزۍ سره روان دي او هر هغه ډیولپمنټل کار له موږ ترجیح ورکوو چې کم سره زموږ دلته د خلکو عوامو سوشل سټیټس ښه کېدی شي د هغې اکانومي ښه کېدی شي د هغې سټیټس نور چې کم انډیکیټرز دی هغه کېدی شي انشاءالله هغې ته موږ ترجیح ورکوو. شمال ریډیو سر جي میډیا د خلکو اسان هغه چې کوم مسله دغه تاسو ته وړاندې کوي په هره موقع باندې او داسې موقع نه دغه کوي ضایع کوي چې تاسو موجود یاست او تاسو نه د پبلک حوالې سره پوښتنې ونه کړی شي. ټیک وایي شمال ریډیو چې کوم دی زموږ لاس دی هر زموږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې کوم ښه کار کوي هغه شمال ریډیو چې د هغې پروجیکشن کوي خاص کر د باجوړ چې څومره مسایل دي هغه زموږ په نوټس کې راوستو کې هغې ډېر مخکې دي. نو زما به دا ریکویسټ دی چې تاسو خپل کوم ښه کار چې دی دا جاري وساتئ. ښه کتونکو تاسو د ډپټي کمشنر باجوړ محمد فیاض خان شیرپاو صاحب خبرې واورېدې. د دغه تقریب کې موږ سره موجود و اسسټنټ کمشنر نوګی حبیب الله خان وزیر صاحب د ده نظر معلومو چې محکمه لایو سټاک کروندګرو ته ګډې بیزې ورکړلې نو آیا دا پروجیکټ دغه شانته روان وي او که نه صرف دې ذمهدارو ته میلاو شي؟ سر جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې ته لکه څنګه تاسو پروګرام وکتو نو موږ چې لایو سټاک چې دی هغه کې سلسلې کې موږ مطلب دا بزې ګډې راغلې وې نو هغه موږ تقسیم کړې 100 هم تقسیم کړل نو انشاءالله مزید نور هم را روانې دي هغه به تقسیمو او لکه څنګه تاسو ته پته چې پاکستان یو زرعي ملک دی په هغه زرعي ملک کې د اګریکلچر او د لایو سټاک ډېر کلیدي کردار وي
نو ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې مونږ خلکو ته ګډې او بزې دا غریب خلک ته چې کوم کونډې دي هغه ته مونږ پرووایډ کړو نو هغه یو سیلف امپلایډ شي او دا به بیا ملټیپلای کېږي ان شاء الله دوی به روزګار روان وي دوی ته به پیسې هم راځي نو ان شاء الله نور غم د میاشتې پس به نور غم پیرز یونټس راځي هغه به ان شاء الله مونږ تقسیموو چونکې ستا ډیویژن غریز علاقه ده برنګ یا کمنګره نه وږی شوه نو څه ګڼې چې د خپل سیمې د دغه کروندګرو دپاره تاسو نور کوښښونه وکړئ هغوی ته پیدا ورسوئ بالکل ټیک خبره زمونږ چې کوم باجوړ دی کې 2 سب ډیویژن یو خاص سب ډیویژن یو نواګي سب ډیویژن نواګي چونکې په پیریفری کې راځي او موستلی مطلب دهي او کلو ولا علاقې دي نو کې چې کوم لای سټاک دا ډیر سوټ کیږي نو موږ کوشش کوو چې چرته میخي غم راولو غواګانې غم راولو او ان شاء الله ما ایډي ته ویلي غم دي او موږ به خبره بره ان شاء الله وکړو چې څومره لای سټاک کې کیپاسټي دا او دلته ډیر ښه پوتنشل دی نو هغې د دې نه انشاءالله موږ استفاده شو او موږ خلکو ته مطلب ترقي ورکړو او هغه په خپل پښې ودرېږي ښه سرجي دلته ډېرې محکمې کار کوي او پکې محکمه لای سټاک هم ده دغه د څاروو د خصماني روزنې ساتنې محکمه ده څومره مطمئن یې دغه محکمې د کارکردګۍ نه دا لای سټاک ولا دلته خو ډېرې محکمې دي او ان شاء الله ټولې محکمې په خپل ځای باندې ښه کار کوي او لای سټاک ماشاءالله ډېر ښکلی کار کوي د ایډي ډېر تکړه سړی دی لاندې که سیکریټریټ کې کوم افسران ډېر تکړه او ډېر ښه خلک دي او بیا د باجوړ سره خاص کر چې کله د فاټا زم شوله نو په دې کې باجوړ باندې حکومت ډېر فوکس دی نو دوی کوشش کوي چې موږ باجوړ ته ترقي ورکړو او داسې پروجیکټونه راوړو چې هغه خلکو ته فایده ځنې ملو شي شمال ریډیو سرجي د عوامو واسطه تاسو میسج عوامو ته رسوي د ریډیو کارکردګۍ ته پکار دی یاره داسې دا چې د شمال ریډیو ډېر ښه کردار دی او ماشاءالله بیا د ساحل د تاسو ډېر ښه رول دی او حکومت ته چې چېرته غم ځي خاص کر چې زه چېرته ځم تاسو ډېر ښه کورج ورکوئ تاسو موږ ته مسلې پوینټ آوټ کوئ او یو ډېر ښکلی رول ادا کوي د پبلک او د ګورنمنټ په منځ د بریج رول دی نو انشاءالله موږ ورته دعا کوو چې دا نور هم مخکې لاړه شي او نوره ترقي وکړي ښه کتونکو نو موږ د ټیم کې موجود یو په هغه ځای کې چېرته چې محکمه لای سټاک کروندګرو ته د الله نه سرسوي ورکړل او دا په دې باندې چې را ځکه چې په دې سیمه باندې ډېر آفات راغلي دي ډېرې مسلې راغلي د حالاتو ښکار دا سیمه ده او بعضې داسې خلک چې هغه پکې د غربت د لکیرې نه لاندې ژوند تېروي موږ سره د محکمه لای سټاک ډېر معتبر شخصیت ډاکټر احمد یونس صاحب موجود دی څوک چې د ټولې ضلعې مشري کوي مننه یې کوو په دې تقریب کې موږ سره ملګری شوي دي السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني شکریه ښه نو لږ راته ووایه د دې پروجیکټ حوالې سره چې یاره دا خو تاسو یو څو بځې یا په سلګونو بځې خلکو ته ورکړي او بلا شمېر آبادي ده څه به وایي موږ باندې بسم الله الرحمن الرحیم داسې ده چې ما وختي په خپل سپیچ کې مې وویل دا زموږ 4 ساله پروګرام دی 4 کاله به دا پروګرام چلیږي او دا کوم چې د پرایم منسټر 10 ساله پرې پروجیکټ دی دا د هغې نه یو پروجیکټ دی نو موږ به دا چلو تقریبا 4 کاله به چلیږي په دې کې چې کم خلک پاتې شو هغه به په نیکسټ ایئر کې شامل شي او چې په نیکسټ کې کم پاتې شي په نیکسټ کې به شاملېږي انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې د هر چا حصه پکې وشي او دا د حکومت نه او زموږ چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغوی نه موږ دا ریکویسټ کوو چې دغه شانتې دا پروګرامونه ایکسټینډ کړي د دې دا زموږ چې کوم تعداد دی داسې واکړي لکه زموږ سره په دې کال 6000 یونټ دي چې دا 12000 کې ځکه چې زموږ د خلکو د لایولیهوډ لکه د ژوند انحصار هغه په لایف سټایل او اګریکلچر باندې نو دا لکه زموږ هر کال چلیږي څلور کلن پروګرام دی انشاءالله هر چا ته ورکړي اوورال راته د ووایه ډاکټر صاحب چې د ضلعې د ذمهدارو دپاره که کروندګرو دپاره ستاسو پلان څه دی یعنې په کوم کور باندې تاسو اول کلی غم وایي زمونږ چې ګوره څومره هاي اپس دي زمونږ اوس موجوده ډي ټي صاحب چې دی زمونږ ایم پي ایس چې دی محب الله زمونږ منسټر صاحب د هغوی ټولو که تاسو په میډیا باندې وګورئ کورونو مو هغوی ډېر غټ پروجیکټونه په اګریکلچر او لایف سیکټر کې اپروډ کړه اوس ډي سی صاحب هم په خپل سپیچ کې وویل نو په اربونو روپۍ د ګورنمنټ د لایف سټاک سیکټر او د اګریکلچر سیکټر د ترقۍ لپاره فوکس کړی دی او دا د وجې د دې نه ځکه چې کوم موږ تاسو زموږ ماشومان او کتابونو کې هم ویل چې پاکستان اګزري ترقیاتي ملک دی او زموږ 70% زموږ چې کوم لایف سټاک د جي ډي پي انحصار دی یا زموږ د ملک د خلکو انحصار دی هغه 70% په اګریکلچر او لایف سټاک دی نو د دې د عمران خان صاحب او زموږ چې کوم منسټر صاحب دی خو د عمران خان دا خصوصي ویژن دی د لایف سټاک او اګریکلچر سیکټر دا د ملک په ترقۍ کې د بیکبون حیثیت لکه څنګه ملاړو کوي هغه حیثیت پکې لري نو د هغې د وجې نه د عمران خان صاحب دا کوشش دی چې په دې باندې ډېر فوکس واچوي
او لکه دې له ترقي ورکړي. په هغې کې زموږ د MPs هم ډېر کاوشونه دي. لکه زموږ ما د دې د ګورمنټ تقریبا 2 کاله وشو، نو موږ ته د دې د وجې نه موږ ته څه رکاوټ نه دی راغلی. کوم MNAs دي، کوم MPs دي، نو زموږ سره مرستې کړي دي او بار بار یې موږ ته ویلي دي چې د لایف سټاک او اګریکلچر سکتر لپاره کوم د ترقۍ اقدامونه یا قدمونه چې هغه واخلو په دې شي کې ترقي راشي. نو د ټولو په دې کې ډېر لوی کردار دی. ډېر عامه پوښتنه هغه دا ډاکټر صاحب چې را د دې پروګرام نه به یو میسج ولس ته لاړ شي چې یاره ما ته خو میلاو نه شو، یا زما نمبر به راځي کو باندې راځي، یا به زما سروې کېږي کو باندې کېږي. لږ هغه ذمهدارو کارکوونکو ته مو وایه چې دا پروګرام به جاري وي. زه لکه وختي ما په سپیچ کې مو ویله دا 4 ساله پروګرام دی. لکه نن موږ څوک راغلي یو چاته موږ ټوکن ورکړی او هغه ته میلاو نه شي، نو د دې مقصد دا قطعا نه دی چې دا سړی موږ دوکه کړو بس ته به نه میلاویږي. موږ چې دا ټوکنې چاته مو ورکړي دي هر سړي ته به میلاویږي، خو چاته مخکې چاته وروسته. نو زما ستاسو په دې پروګرام په ذریعه باندې، ستاسو د چینل په ذریعه باندې ټول باجوړ ته همدردانه د ورورۍ یو عرض کومه چې لکه زموږ په باجوړ کې تنقیدونه ډېر زیات دي. د دې شي نه دا شی وایي چې لکه زه باجوړو ته دا خاص کومه چې لکه زموږ د علاقې د ترقۍ دپاره سوچ وکړي. خو نن زموږ یو ورور ته میلاو شوه، نو باجوړی دی د بل ځای خو نه دی که نه، نو په هغې باندې موږ له خوشحالي پکار ده. بل ورور ته به بل پیرې میلاو شي. نو زه ټولو اورېدونکو ته دا ریکویسټ کوم او دا ورته دغه کوم چې د یو د ښه ګلاو سینې مظاهرات یو سړی وکړي، د صحابو صفات په ځان کې پیدا کړي چې زما ډېر ورته میلاو شو، بل ته به ما ته خیر دی وروسته میلاو شي، نو هېڅوک به نه پاتې کېږي. خو لکه چې څومره په یو شي باندې تنقید کېږي د هغې د وجې نه بیا زموږ افسران موږ په خپله نه غواړي چې دا کار وکړو، ځکه چې یو سړی ته د ښه سوچ باندې کوي چې زموږ د علاقې ترقي وشي او هغه بیا تاله غلط نوم راوړي، نو سړی خفه کېږي. نو زه دا وایم چې لکه کوشش وکړي د دې ستاینې وشي په هر ځای باندې، په سوشل میډیا، په الکترونیک میډیا، او د حکومت نه غوښتنه وشي چې دا موږ ته نور هم سیوا کړي، نو دا شی به ترقي وکړي. تھینک یو، ډېرې مهرباني. دا و سایل تنها صاحب چې تاسو واورېدو. د کرونا وایرس نه وروسته یو ځل بیا کاروبار او د لوبو هلې ځلې بحال شوي او ډاکټران صاحبان وایي چې د صحت لپاره لوبې ډېرې ضروري دي. په دغه سلسله کې د شمال ریډیو ریپورټر عزیز الرحمن د ګولډ جیم مالک سره خبرې شوي دي. راځئ چې دغه واورو. دا زلمیو نو دیو چې کوم دا گیمونه او هغه پرېښي اوس دغه گیمونه بېرته د دې سلسله روانه شوله او څرنګه چې تاسو ته پته ده ډاکټران وایي چې د صحت دپاره چې کومه د ایکسرسایز ډېر ضروري دی. نو د ګولډ جیم زموږ سره اونر موجود دی، د هغې نه به موږ څه تپوسونه کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ځوانه نامه دې ووایه. زما نوم دی عباس یوسف. ښه، او دا لکه کاروبارونه خو ډېر دي، خو ستا دې سایډ ته څنګه توجه راغله چې زه جیم کولاو کړم؟ دا موږ هسې د خپل شوق نه کولاو کړی، د خپل وجود دپاره بس. او زما خیال دی ته په خپله هم باډي جوړه کړې ده او ته هم جیم کې بلکل هغې کوم ریګولر ته بلکل دلته ټیچینګ هم د دیو ایکسرسایز چې کومې طریقې دي هغه هم ورته ته کوې؟ ایکسرسایز زه ورښیم دیو ته، کوچنګ ورته کوم یې. دا جیم تاسو کله نه کولاو کړی او په دې کې څونه کسان دي؟ دا موږ کولاو کړی 1 اکتوبر 2007 رانه او تر نن پورې زموږ سره چې کوم دی نو 100 نه تعداد سیوا دی. په دې ټیم کې خو مختلف گیمونه کېږي، خلک کرکټ ته هم ډېره توجه ورکوي، والیبال شو، فوټبال شو، داسې مختلف گیمونه. خو زه دلته په ګڼ شمېر ځوانان زه دلته وینم چې هغه راغلي دی جیم له او جیم کوي. نو په دې کې خصوصیات څه دي؟ په دې کې خصوصیات دا دي چې سړی پکې لکه د ګډ وډ ګرځېدو نه رامني، نشو تماشو نه پکې رامني، او بس خپل صحت دپاره هم دی او بل دغه فضول ګرځېدو نه او پې دغه نه رامني که نه پکې. ځینې خلک داسې وایي، موږ اکثر بار وینو چې ځینې خلک داسې وایي چې کله ته جیم کې او جیم به پرېږدې نو دا نقصاندeh ډېر دی. په دې کې څونه حقیقت دی دا راته لږ واضح کړه. دا 100% پالتو خبره ده. ښه، د دې دپاره تاسو د خوراک استعمال څه خوراک استعمالوئ د هغې دپاره؟ زموږ څخه خپل سپلیمنټ یې هغه دلته راوړو، موږ دې وړو له ورکوو اوریجنل. دویم نمبر شی موږ نه په خپله استعمالو او نه دې وړو له ورکوو او نه ورته اجازات ورکوو د دویم نمبر شي. ډېره مننه د شمال ریډیو سره. دې بلکل دا وخت یو بل ملګری زموږ خپل تعارف وکړ. چې زما نوم خلیل الرحمن دی، د ښار اوسېدونکی یم ردیزي. دا جیم د کم وخت نه کې؟ جیم زما 2.5 کاله وشو، غالبا 2 کاله. دا راته ووایه چې ګیمونه خو نور هم ډېر دي، خو ستا شوق د دې ګیم څخه څنګه راچوت شو؟ ماشاءالله تا خپله باډي هم جوړه کړې ده. دې وړو کې موږ ګورو چې ستا باډي په دې ټولو کې ښه راځي. شوق خو زما داسې راوچت شوی و چې پهله کوزه یو جیم دلته جوړ شوی وړو به ګیم ویم کوو، په هغه کې هسې چکر به مو ورلګوو ورتلو به د هغو خواله.
بیا پکې زما یو استاد دی ګیم کوي دغه طرف ته لکه ده پکې زه ډېر ښکلی جسم و محمد زیب نوم یې دی ډېر زبردسته جسم و نو د هغه جسم ته شرټ به یې ویسته راوړو د مخې کمیس به یې ویسته هغه ته به موږ کته د هغه نه بس هغه شوق راوچت شو ګیم ته او دغه وخت نه ګیم بیا شروع کړو خپل شوق نه بس لګیا ګیم کوو په دا راته ووایه چې تاسو خوراک کې څه استعمالوئ فروټ وغیره دا استعمالوئ که نه تاسو د خوراک دپاره کم شیونه استعمالوئ هغه هم د مینوال د خوراک دپاره خو موږ ساده خپله روټۍ استعمالو او دغه نه علاوه اوس انډه شولې شیدلې الو شو دا دلمل شو خپل ساده خوراک یې زموږ کم لږ اکثر زموږ بیا زیات شیدلې خوراک دی خپل لږ داسې غوړ مړ خوږې مږې دی نه ډېر پرهیز کوو ځکه چې هغه د جسم کې چربي جوړوي دغه کوي موږ اورو چې تیار پروټین کم ملاویږي په بازار کې هغه زیات خلک استعمالوي یا آیا هغه پروټین صحیح دی تاسو شی استعمالوئ نو په هغه کې شته دی هغه کې قسمونه دي یو پکې داسې چې سټیراید پکې مکس یي که نه هغه نقصاني خامخا کولمو ته ګردو ته دغه ته نقصان ورکوي او بل ماشاءالله موږ چې کوم وینر دی استاد دی د قاریان هوري سوپ د هغه اروړ دی باسي سوپ دی لکه زه چې کم شیز دی وړو له راوړي کمه کوالټي کم دغه راوړي لکه هغه کې ملاوټ نه هغه سوپر لکه ایک نمبر شی راوړي وړو والا چې کم ورکوي ځان له استعمالوي وړو له راوړي د وړو استعمال دپاره ته چې کله دا گیم کې نو په دې کې تا ته سستی راځي یا ډېر خلک وایي اکثر موږ د ډاکټرانو نه اورو چې کله تاسو ایکسرسایز کوئ تاسو ته بس بیماري چې کومه ده هغه به تاسو باندې ډېره کمه راځي نو په دې کې څونه صداقت دی تاسو خو پخپله دا گیم کوئ خو ټیک ده بالکل دغه نه لکه زه اکسرسایز چې سړی کوي کار څه دغه لکه هغه داسې ډېر چستۍ دغه نه ډېر لکه بېغمه وي لکه بیماریانو څه ډېر خاص تکلیف ورته نه راځي جسمي طور هغه ته په دغه باندې لکه خامخا اکسرسایز سړی هغه که عام اکسرسایز که جیم کې کوي که ځان له هسې پوش اپ کوي اکسرسایز منډه وایي سهار کې رننګ ملنګ کوي نو لکه زه هغه داسې چې صحتمند وي لږ دغسې اکسرسایز په دې ټیم کې ستا اواز ډېر خلک اوري د دنیا په هر ګوټ کې نو که چاته څه پیغام ورکول غواړې نو پیغام خو موږ د خپل جیم حوالې سره ورکړو په دغه باندې چې ماشاءالله واړه راځي ډېر واړه راځي دلته گیم له وجه سره چې خپل فټنس دپاره بل دا داسې یو گیم دی چې لکه وختي زموږ د ملګري خبره وکړه باسي سوپ چې لکه ډېر ځه سړی غلط کار مار نشې مشې دی هغه نه پوهېږي ځکه چې هغه استاد لاول هدایت سړي ته ورکوي چې لکه غلط کار نشه مشه دا سیسټم دا به نه کېږي دی سره شکریه مهرباني سلامت جی دا وخت زموږ سره یو بل رور هم موجود دی خپل تعارف را سره وکړه ځوانه السلام علیکم زه د جیلاونګ چوټا سمرباغ سره تعلق ساتم زما نوم شاه ملک دی دا راته ووایه شاه ملک صاحب چې ته خو ډېر د لرې نه راځې او دا د ځان دپاره څه پرسنل موټرسایکل یا وغیره استعمالوې که نه سوارۍ په ګاډي کې راځې دغه سوارۍ په ګاډي کې راځم موټرسایکل د دې څیزونو راته پابندي ده ښه دا راته ووایه چې ته خو ډېر په شوق راځې ډېر د لرې نه راځې نو ستا د جیم څه د شوق څنګه رالی ستاسو په کلیو علاقو کې هم دا فوټبال کرکټ وغیره کیږي نو تاسو دې سایډ ته څنګه مخه وکړه بس فوټبال به مو سره هم شوق و فوټبال به هم کوو بیا مې خپه کې فریکچر وشو مسله راله نو بس هغې نه پس به مې بیا چې کله مووي کتله یا په یوټیوب باندې به نورې داسې د جیم ویډیوګانې رالي د هغې نه پس مې دې خوا ته شوق راغلی تاسو هم د خوراک دپاره چې کومه دی عام دا روټین کې چې کوم خوراک کوئ دغه استعمالوئ که نه د دې دپاره سپیشل څه خوراک دی هغې استعمال نه بس دغه عام روټین کې چې کوم خوراک یې هغه کوو بس شیدلی خوراک بس انډه خورو الو خورو بس دغه عام خوراک کوو ډایټ په کور کې خو چې کله یا انډه یا الو وغیره نه وي نو څه لانجې مانجې خو نه کوو نه لانجې خو پې نه کوم جی بالکل تاسو واورئ د ملګرو خبرې څرنګه چې ډاکټران وایي چې دا د صحت دپاره ایکسرسایز کم ضروري دی نو تاسو یې نه په باجوړ کې هم دغه شان جیمونه کولاو شوي دي او دا ځوانان په ګڼ شمېر کې راځي او په دې کې حصه اخلي او خپل فټنس جوړوي جي رپورټونه تاسو واورېدو اوس د کرنسۍ سرو زرو او سپینو زرو نرخونه یو امریکایي ډالر اخیستل 1.88 روپۍ خرڅول 1.91 روپۍ سعودي ریال 44 روپۍ 45 پیسې خرڅول 45 روپۍ 90 پیسې یو ای درهم اخیستل 46 روپۍ خرڅول 46 روپۍ 50 پیسې نن په پېښور کې د یوې تولې سرو زرو قیمت 1,03,000 روپۍ یو توله پاونډ پاسه 1,18,000 روپۍ نن په پېښور کې د سپینو زرو قیمت 1500 روپۍ دا و د کرنسۍ سرو زرو او سپینو زرو نرخونه اوس د لوبو خبرونه د شاخالي سره خو د یوې وړې دمې نه وروستو
ستړي مشئ وخت مو په خیر د لوبو خبرونو سره زه ښه خالد یم انګلینډ خلاف T20 سیریز لپاره قومي سکواډ اعلان شوی دی د ICC له طرفه جاري شوي ټیسټ رینکینګ مطابق محمد عباس د 8 نمبر نه 14 پوزیشن ته راغلی دی سټور براډ بدستور په 2م پوزیشن دی د انګلینډ خلاف T20 سیریز لپاره د 1900 رکني ابتدایي سکواډ اعلان شوی دی چې پکې بابر اعظم کپتان او نور لوبغاړي فخر زمان حیدر علي حارث رؤوف افتخار احمد عماد وسیم خوشدل شاه محمد حافظ محمد حسنین محمد رضوان محمد عامر نسیم شاه سرفراز احمد شاداب خان شاهین افریدی شعیب ملک او وهاب ریاض شامل دي د قومي کرکټ ټیم بلباز بابر اعظم په ټیسټ کرکټ کې 2000 رنزونه مکمل کړي دي او بل طرف ته جامد میدان صرف په 42 ټیسټونو کې دغه هدف جوړ کړی و یاد دې وي چې بابر اعظم د توفیق عمر برابر په 53 ټیسټونو کې دغه اعزاز حاصل کړی دی او د ضلع باجوړ سره ارزو چینار نومې سیمه کې د چیمپیون ټرافۍ افتتاح وشوه افتتاحي میچ د چینار ټیم او د چرګو ټیم ترمنځ وشو ټاس د چرګو ټیم وګټو د بیټینګ فیصله وکړه په مقرره 10 اورونو کې 115 رنزونه جوړ کړه په جواب کې د چرګو ټیم په 15 رنزونه وشو او مین اپ د میچ خان وزیر وټاکو دا و د لوبو خبرونه اوس د موسم حال رپور الله سره خورې به بڑے د ملابات کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ او اوس د موسم په حال یو نظر د موسمیاتو د محکمې مطابق سبا لبا باجوړ او در کې اسمان صفاوي د تودوخې لوړه درجه به 10 او کمه به 20 ریکارډ کیږي لمر به سبا له سهار 19 منټه کم 15 بجې راخیږي او سبا له ماښام به 2 منټه کم په 2 بجې پریوځي دا و د نن ورځې خبرونه عثمان رفیع الله شاه خالد او پروډوسر سلیمان دانش ته راکړي اجازه د الله په امان کتاسو نړیوال سیمایز علاقائی په حالاتو واقعاتو لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدل شئ